नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इत्hnatayni फलहुन्ना थुलुथा मा तरक وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم سورة النساء सलूरमा पारा यौलसन नंबर आयत पमक आयतुन की द मीरास व ताल्लुक द तफसील मसला जिक्र हुआ उस पर आयतुन की द मीरास व ताल्लुक हिस्सा जिक्र की जो वारिसान तबस्सुम रहे से मिलावी ज़मानात जाहिलियत की द मीरास द पारदरी असबाब यव सबब द मीरास नसब देव सबब द मीरास मुतबन्ना जे पहले में जा तस्वीर हुई नागल में मीरास की सबर को और द्रेक सबब द मीरास आहद जे चा सरबे मुआहदा और सुलह उकड़ा न पदम सूरत के बयावत और मीरास की समर होला जित सरदमन मुआहदत हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की द मीरास मुतालिक इब्तिदाअन व असबाब यो सबब हिजरत को और देव सबब मुआखात और वली को कि मुसलमान की हिजरत के वक्त पर मुसलमान हिजरत नवाब की समय लावेला हिजरत पर और दिन सबब मीरास मुआखात नबी अलैहि सलाम का मदीना मुनव्वरा की अंसार और मुहाजिरीन मुआखात कायम कर दी तो मीरास की समय लावेला यो लेकिन रुस्ल का या मनसूख को कर से और या मीरास असबाब त्रीश यो सबब मीरास नसब औलाद औलाद और दिन सबब मीरास अगर निकाह हुआ द निकाह मुतालिक कि खावन का खजन और खजदार द खावन मीरास मिलावी और दिन सबब मीरास औलाद कि मौला वफात थी वारिसान सुन्नवी गुलाम की मीरास हुई और गुलाम वफात वारिसान सुन्नवी मीरास के मौला दा असबाब द मीरास दा पैसलाम तदरीज उस बदे यकीन की अल्लाह जल्ल शानहु द वारिसान द हिस्सा से मुताल्लिक मुख्तसरन इरशाद फरमाई और तफसील द मीरास पर किताबों ने दिखाई के मौजूद और द आयतों ताल्लुक द जाहिलियत द ज़माने द रिवाज से कि सड़े वफात जो साद इब्न रबीअ रज़ी अल्लाहु अन्हु दी वफात शहीद शुदा होता गज़ात और ददन फातिश बिलबुलियान ददको मीरास बांधी नदी सड़रूर यानी नदी जिनको थर कब्जा वाजो रिवाज नदी साद इब्न रबीअ रज़ी अल्लाहु अन्हु ददु बीबी मुतालबों का जमन तफल मीरास का लेकिन अब इनकार
دی بی بی وتوی زما د دنیا نه چې سمال مان نه دا څه په نکاح باندې نه اخلي لہذا من خپل مال راکړه انکار مثلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه الله پاک آیات نازل کړل چې یو سړی وفات شو او ټول دنیا کې د پاتې شنو اولاد نشتان په ټول مال کې بدرو حصو کې بدوي حصے دي بچو ته دنیا ته ملو او کې یو ولود د پاتې شو او سړی وفات شو نارینه اولاد نشتان په ټول مال کې وا نیم دي ته ملو او کدا شي یو سړی دی داغه بچی نشته صرف کور پلار تیرا پاتې شو نو مور ته به درې حصے ملو شي او دوه حصے به پلار ته ملو شي ټول مال به درې ځای شي او کله یو سړی داغه ورونه وینې پاتې شو او مور پاتې شو نو په داسې صورت کې مور ته بشپږم حصہ ملو شي او بقایا مال به ورونه وینې ته ملو شي بیا نارینه ته د زنانه متعلق ډبل حصہ ملاويږي یو دو ویندو تبا د یو ورور برابر حصہ ملاويږي بیا په دې کې مفسرین یې اعتراض وکړي چې بعض خلک په دې اعتراض کوي چې دا خو د زنانه سره زیاتی زنانه ته نه حصہ ملاويږي او نارینه ته پوره حصہ ملاويږي نو زنانه ته سړی په نسبت باندې مال کم وړي بیا باندې کې مفسرین نه مزیدار جوابونه کوي یو دا آسان جواب راځي چې په زنانه باندې نان نفقه خپل نشته د زنانه ټول نان نفقه دا پښتنه د بلال بکور په بلال او د خاوند بکور په خاوند نو که خاوند سره مال ډیرم شو هغه بدی کې د دې خځې ټول خرچه کوي او خځې چې ملو شو ناوي ته مفت کې پوری ملو شو دغه خځې د بچو خرچه دا په بلال د خځې نفقه دا په بلال په دې خاوند باندې وګورا خرچه دا ټول په سړی ده زنانه نشته نو زنانه ته صدقه ملو بل دې زنانه ته یو دې حصہ ملو شو د بلال په مال دین چې حصہ دې ته ملو شو د خاوند په مال او تر دې چې نن نه فقط په خپل نشته په خاوند باندې دې زنانه مہر دي د زنانه نن نه فقط پیدا د بچو نن نه فقط پیدا نو په خاوند باندې بوج زیات دي الله پاک د زیات بوج متعلق هغه میراث کی حصہ ډیر راوړي په زنانه باندې بوج کم دي په زنانه ته میراث کې راغی متعلق حصہ کم ورکړي او بل د حصے تاسو دي چې دا حصہ الله پاک مقرر کړی دي کې انسان خپل طرف نه کوي زیاتې نشي کوي یو انسان وایي دا مثال دې مکی کې پټول مال کې دی نو ورکو دا زیاتې د قران د حکم مخالفت الله جل شانو فرمایي بیا چې کله د میراث سړی چې وفات تاسو ته هم درس کې ویل شو سړی چې کله وفات د ټول ناول باندې کفن دفن وشي د سړی درې جامې د کفن دي او د زنانه پنځه یو سینه باندې یو پټه او د سړی درې یو لبافه دا یو صادر دی هغه په صادر دی او درې دامه سره کمیس د سړی درې او د زنانه پنځه دا پنځه کپڑے د کفن شو د کفن نه با که په دې خاوند باندې د خوځ مہر باقی پاتو لکه مثال وادي کړي او مہر ورکړي او سړی مون سو خرڅ په پات خځې تی تا نه مې پنځه تولې کالې کو تر دې چې سړی وفات شو خځې وته معاف کړي نه دي او سړی ولا کړي نه دي نو په مال کې ما د خاوند د میراث کې د کفن د پن نه با قرض ادا کی او په قرضو کې یو قرض د زنانه د مہر هم په قرض کې شمار شو نو مہر هم زنانه ته ملو شي په مال کې په میراث کې په قرضدار د خپل قرضې ملو شي کدي سړي سو وصیت کړو چې هر مثال ته وفات کېږم زما په مال کې مثال یو 15 لک روپۍ دی دا 1 لک په یو سي جمعه چاندا کې به واچو دا وصیت صحیح دی دا 1 لک روپۍ باندې د میراث نه روباسي د قرضې سره یو شان دا به د جمعه په چاندا کې واچو بقایا پاتې مثال 3 لک
هغه دې سړی د وارثانو حق دی دا مسله اول به ادا کول شي کفن دفن دا غینه بعد بیا قرضونه او وصیت دا ادا شي هغه نه بعد وارثان خپل حصہ ملایي وتاسو ته پرونه ویل شي که مثال زو کو پس خیرات میراث کوي که بالغ بچی را جمع شي او ټول وي چې بالکل موږ پلار پس د مال نه شریک خیرات کوي او کنا په وارثانو کې یتیمانان وي نو د یتیمانانو د حصې نه علاوه چې کوم بالغ دي دا غي د حصې نه د خپل رضا خیرات کوي خدا خبر یاد ساتو د خیرات لپاره په شریعت کې خاص ورځ مقرر نه ده خاص ورځ مقرر نه ده یو سړی وي ته په پنځم خیرات کوم بالکل کی پسلورم کوم کی پدویم کوم کی میاش پس کوم کی کال پس کوم کی او ورځ په مقرره نه چې مثال په مړ چې کله ولان ته د لنګول په وخت کې الوا خلق پخکی وې دا د مړ د تختی الوا د چې دا جوړ کړه او دې کې بیا مسلې نه تا ناشته لته دا ګوره په شریعت کې نشته یا مثال د مړي پسې پدری مورل باندې خیرات کې خلک راځم شي مخکې ودی وابیان دې دام به د توغم بدل او چې خبر شم د وابیان چې مړي ځای پدری خیرات الګ تر څو پتا د شرک د بدل ټاپی لګولي اوس مخبلم شروع وابیان مستدری خیرات نو که مثال یو سړی پدری کې باندې خیرات کې پدری مورل چې هر ورځ کېږي ونن دا دوا خطو خلک راځي چې موږ ثواب دی پدین یې چې هر چا مستحقین ته ملو نو پدین یې باندې کولی او دا سینه چې پدری مې ثواب کو پسل ورنښت نو پر به ورنښت پار او خیرات او د خیرات لپاره بهتر صورت دا ده مدرسه طالبان پدی خیرات جمعات کې کار پکې شروع دي پدی خیرات په ګوند کې دي یتیمانان دي خیرات پدیو جماعت کی مدرسہ کی کار شروع دی یا بل د دین یو ځای کې مهنت کیږي خیرات پدې یو ستا جماعت ته مسافر راغلي طالبان دي یا تبلیغیان دي خیرات پدې یو نن زمون خیرات شي چې کوم سړي سره غاړي مونږ هغه ته خیرات دعوت اول ورکړو دا زمون د خلق عادت او چې کوم سړي غریبي نیک انسان ولې مونږ هغه ته دعوت نه کوو مونږ ته ځان پاغي باندې بدی ښکار طالبانو ته دعوت نه ورکو په دې منتظر سپک کار حالانکه طالبان په آخرت کې موږ جنت ته ورسو خدا غږی کې موږ پر خیرات راوړو خیرات موږ هغه خلک راوړو چې په علاقه کې په کلی په وطن کې لوی ظالم لوی غلی لوی آرام خوري او لوی ډاکوري د خلکو ډېر حقونه خوړلي موږ هغه سړي باندې خیراتونه ډېر او چې کوم نیکان خلک هغه نه موږ اکثر ګزان پټو یا د سره دعوت نو ورکو نو خیرات کول پکار چې وځد کیږي وی او کوم مستحقین او کوم مستحقین یو یا کاری نه پکې راځي چې خلک وي چې پلان پسې ډېر غټ خیرات وکړو پدینو باندې بیا دې ریاکاری پکې را ثواب نه کیږي دا غي پسې د خیرات د پیسې وروړه او د جمعات په چاند کې پټي واچو دا ستاسو ثواب نو خیرات ارولس کیږي خدای د لپاره خصوصیت تاسو سمايات چې د دین په یو مرکز کې د دین په یو مهنت کې ولګي اجر او ثواب ډېر دي الله پاک او تاسو د رواجونو نو وساتو نو فرمایي یوسیکم الله الله پاک حکم کی تاسو ته کی اولادکم بباراد حق اولاد تاسو کی لذکری د مذکر د پارا یعنی د زوی د پارا مې تو حق الانثیین پچاند دوه سو د دو خیندوري د خويندې ویشي پین کن نسان پس کچلوی دا زنان وارثان سے فوقت تیری د پاس د دوا یا د دو نزیات فلهن ثلثا ما ترک د دوی د پاره پټول مال کی پدوی سو کی پیسې ما ترک مال چې پریخي وی مړي و ان كانت واحده او کچریوی میراث ورن کی صرف یول فلهن نصف د دې د پاره پټول مال کی نیمه دا ولې ابويه د مور بلا د پاره لكل واحد منهم السدس هر واحد د دې ډول نصف کمې صدا مما لا مال ترک پریخي وی مړي ان كان له ولد کچر د پاره یو زوی مال ورپکې شي سلوري سي بدزوي شي او شپګما یې په سم شپګما دا د مور بلا شي فإن لم يكن له ولد پس که چرې نبی د دې سړي د دې مړي د پاره ولد نسوي او ورته ابواه او میراث ولې د مور بلا
بل امي ثلث د مور د پاره درېمه ده ټول مال په درې ځای شي یوې سبب مور یو شي او دوی سي به د پلار شي فإن كان له إخوة بس كجربي د دې مړي إخوة رونه خويندې پر امي سدس د مور د پاره شپږم ده پلار نشته صرف مور ده او رونه خويندې نو شپږم ده مور شو باقاعده رونه خويندې من بعد وصیت پس د نافذ کول د وصیت نا یوسی بیا او د چې وصیت کړي په دې باندې دې مړي او دې یا پس دا کول د قرض نا آباؤکم استاسو پلاران و ابناکم استاسو زامن لا تدرون تاسو پتن لگی ایوم اقرب لکم چې کم یو د دې تاسو نږدې دي نفعا په پیدا کې دا تاسو پتن لگی چې زمانه لپاره پیدا په بچو کې دا او په مور پلار کې نو تاسو د انصاف کار وکړئ فریضة من الله دا فرسوی صدا اللہ پاک دا طرف ندا ان اللہ کان علیما حکیما بشک اللہ پاک دی زیاد علم و حکمت والا ذات